بیا د ځمکې هغه طول البلد عرض البلد او داسې په دې کې نور مخصوص دوایر ٹھیک دی بیا طول البلد کې هغه په منځ کې فاصلې وغیره د دې مبدا ٹھیک ده او څومره دایرې دي او کوم قسمه دایرې دي صغیرې دي که کبیرې دي د دغه ټولو نه بعد اوس دې نه ورخیږو بره اسمان طرف ته د دې ځمکې چې څنګه حالت دی لکه دا چې په څه طریقه دوی په دې کې د دوایر یا خطوط فرض کړي دي د دقې رنګ یې د دغې په شانتې بره په اسمان کې هم فرض کړي دي ټیک ده هغې د پیژنګلو دپاره یو طریقه یو قسمه ګلوب میلاویږي د شیشې او د شیشې جوړې او دا کرښې پې ټولې تورې تورې دغه کړي او دننه پکې بلب وي نو دا راډونه ماډونه ورپسې بند کړي هغې هغه بلب بټن به ولګي نو دا کرښه چې اوس دا ټوله شیشه ده دا کرښه بې توره ده که نه نو په دې کمره کې به دا کرښه داسې جوړه شي لکه چې دلته څه قسمه حالت دی دا به د ټوله کمره کې څه شي په دې کې به د جوړ شي نو ته به بیا داسې فرض کړي چې دا ځمکه دا اسمان پوه شوې پې خو لکه دا سر چې دلته دي نو دقه رنګې بره هم دوی څه کړي دي فرض کړي دي ټیک ده اوس په دې کې هغه ذکر کړي ده الدوائر السماویه هلته و الدوائر الارضیه دلته وي الدوائر السماویه د دوائر سماویه کې 57 نمبر صفحه باندې دي دایره هندیه پسې اول د دایره معدل النهار معدل نهار چې په خپل ساده ژبه کې ورته وي دا معدل نهار چې دا سیلیسټیل ایکویټر ورته وي ایکویټر اصل دی خط استوا ته وي سیلیسټیل یعنی آسمانی خط استوا آسمانی خط استوا دې کې چې دا کوم خط استوا نه بالکل د دې په محاذات کې په اسمان کې هم د یو دایره فرض کړې ده او هغې ته آسماني خط استوا وي او دې ته زمینی یا دې ته جغرافیایي خط استوا وي زمینی یا جغرافیایي یو شی دی او هغې ته وي آسماني خط استوا ټیک ده بیا د دغې آسماني خط استوا هغه ځان خپل مخصوص نوم یې ورله کېښودلی معدل النهار خط استوا کے محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ عظیمہ دائرہ معدل النہار کہلاتا ہے گویا یہ آسمانی خط استوا ہے جو کل بالائی جہاں کو ستاروں سمیت 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے دا ځمکه په 2 حصے کې تقسیم کیا هغه ټول اسمان په 2 حصے کې تقسیم کی دا موږ چې وایو نور خط استوا لراغی خط استوا نه راغلی د خط استوا په محاذات کې چې معدل النهار دی نو هغې له راشي پوه شوې په 21 مارچ ورله راشي یا په 21 ستمبر ورله راشي ٹھیک ده دا هغې آسمانی خط استوا له چې معدل النهار د هغې له راشي ہم مرکز دائروں کی زاویئی یکسانیت کی خاصیت کے پیش نظر تمام آسمانی دائروں کو کرۂ ارضیہ گلوب پر بنا کر سمجھا جا سکتا ہے که هغه ګورې نو اسمان کې خو هغه کرښې نشته دی او د هغې لپاره جدا شکل جوړولو ته هم ضرورت نشته هغه موږ په دې ګلوب باندې هم څه کولی شو ځان پې پوه کولی شو په دې بال کې دننه په دې ګلوب کې دننه یو بل ګلوب فرض کړه لکه دا پکې دننه فرض کړه چې دا دننه په دې کې دی نو هغه ځمکه ده دا پې اسمان پوه شوې پې دقه بیا دا خط استوا چې کومه ده دا هغه معدل النهار دویم څیز دی میل شمس ٹھیک ده یا په انګریزي کې دې ته ډیکلینیشن اف سن وایي میل د میلان نه دی مایله کېدل ٹھیک ده نو دا نور د خط استوا نه چې معدل النهار ده د معدل النهار نه شمال طرف ته مایله کېږي او جنوب طرف ته هم مایله کېږي لکه په بادي النظر سره موږ ویلي چې د خط استوا نه 23.45 ډیګرۍ د خط سرطان له راځي که نه
او دې د خط استوا نه خط جدي تم راځي ٹھیک ده نو د دې خط استوا نه جنوب طرف ته راتګ یا د خط استوا نه شمال طرف ته تګ دې ته میلان د شمس وي دې ته څه وي میلان د شمس بیا میلو شمس هغه روزانه په بنیاد باندې دی یا یو طرف ته ځي یا د هغې طرف راځي یا بل طرف ته ځي یا د هغې طرفه واپس راځي نو دی نن په کم ځای باندې دی یعنی او دغه د میلو شمس دا کومې دایرې چې دي کوم ځایونه چې دي دا هم د دې عرض البلد د پاسه ته دلته چې څنګه دلته د عرض البلد کرښې دي که نه داسې په اسمان کې پرس کا نو چې ایک عرض البلد د پاسه دی ولاړ دی نو وایو به چې د نور میل چې دی 1 ډیګري دی که د 2 عرض البلد د پاسه په اسمان کې دی ولاړ نو وایو به چې د نور میل چې دی دا 100 ډیګري دی 2 دی او شمالي دی ان به ورسره لیکو یا به ورسره جمع لیکو او که داسې جنوب طرف ته لاړ شي ٹھیک ده نو وایو به چې د نور میل هغه دومره دی دی د 23.4 5 پورې بیا واپس کیږي داسې بل طرف ته هو ٹھیک شو نه بیا دا به مونږ څنګه معلومو چې یاره نن هغه نور په کومه د نور میل نن کم یو دی ٹھیک شو نه نو د دې دا بیا په ساده طریقو نه معلومیږي بلکې دا په دغې جدید ډیجیټل آلاتو سره معلومیږي او بیا دوی داسې چل کړی دی د فلکیینو د دې د ماهرینو چې هغوی د ټول کال میلو شمس راوښکلی دی ټول کال کې د هرې ورځې او د هغې بیا مختلف چارټونه جوړ کړي زموږ په دې کتاب کې په اخره کې دې چارټس دی دا وګوره ته ها دا دی 200 دې کتاب کې 226 ٹھیک شو نه دا نو ګوره جنوري فروری مارچ ټول میاشتې ورکړي که نه دلته جنوري 1 نو ډي سن ډیکلینیشن اف سن یعنی میلو شمس منفي 22.98 بیا په 2 منفي 22.893 داسې نن څویم تاریخ دی 3 اپریل که نه 3 مارچ 3 نن 3 دی 3 مارچ وګوره منفي 6.669 منفي 6.6 دې منفي معنی دا ده چې دی لا جنوب طرف ته او چې مطلب دا دی چې جنوب په 6.669 عرض البلد د پاسه پوه شوې د 7 نه لږ را دې خوا شوی دی د چې نه اخوا دی خو جنوب طرف ته سبا به راشي 6.2 بروز به راشي 5.8 بیا به 5.5 بیا به 5.1 منفي بیا به منفي 4.3 منفي 4.3 راځي به 21 له به دی 21 مارچ په هغې 0.3 0.7 بیا به شي په 20 مارچ به دی 0.00 دې له به راورسي دې بیرې له به په 20 مارچ باندې د خط استوا له معدل النهار له راورسي ٹھیک ده بیا چې د دې ځای نه شروع شي د دې بیا به د 21 مارچ نه شروع شي 0.3 بیا 0.7 1.1 شروع بشي زه بیا 2 3 4 زی به په مخه باندې دې به بیا 21 جون ته 21 جون ته هغه 23.429 په 21 جون به دې ځای 23.4 نه راورسي د دې نه بیا په کته راځي ګوره 23.427 بیا په 21 باندې 23.429 بیا 23.424 بیا په کته را روان شو بیا دا به بالکل هغه سخته ګرمي بیا به شروع شي زیبه په کته وی 21 جون د ټولو اوږده ورځ په دې ورځ باندې دی هغه ډېره لویه فاصله وکړي بیا سبا له کمیږي په ورو ورو په کته باندې ځي
په دې قسم پوه شوې دې ته وایي میل الشمس میلان د شمس د معدل النهار نه جنوب طرف ته یا شمال طرف ته پوه شوې په دې خبره اوس پسې راشه بل सूरज का आसमानी खत इस्तिवा दायरा मुअद्दल नहार से शिमालन जुनूबन इनहिराफ मेल शम्स कहलाता है। मेल शम्स की तारीफ की रोशनी में मेल शम्स को बगरज तसहील आसानी दे पारा सूरज का आरज भी कह सकते हैं। देते तो सूरज दनवर आरजुल बलद वर्तम से वैले से आसानी दे पारा 21 मार्च सिपर लराशी बिल्कुल मुअद्दल नहार ला بیا هغه د جون پورې شمال طرف ته خط سردان لراشي په 21 جون د خط سردان نه واپس ټرن شي نو زی جولای اگست 21 ستمبر ل بیا معدل النهار لراشي نو بیا د 21 نه کده شروع شنو د 21 دسمبر پورې په کتر رواني 21 دسمبر نه بیا واپس شي نو 21 مارچ بیا خط استوا لراورسي ٹھیک ده اوس په دې ځای کې یو دوه سیزونه دي یو ده دا نور چې په 21 جون زمون خط سرطان راشي شمال طرف ته راغلی دی پل ګنه نو د دې ځای نه چې دی دا واپس کېږي دې ته انقلاب وایي انقلابین وي دوه انقلابه د نور وي ټیک ده نو دې ته هغه انقلاب صیفي دی ته وایي څه ورته وایي انقلاب صیفی او چې په 21 دسمبر باندې د خط جدي نه را واپس کیږي هغې ته انقلاب شتوي وي پوه شوې دې دواړو ته په شریکه انقلابین وي ټیک شوله بل دې چې په دې 21 مارچ باندې د خط استوا د پاسه معدل النهار لراشي او بل په 21 ستمبر راشي چې کله معدل النهار سره دې برابر شي دې دوړو حالتونو ته یو د شمال نه واپس وږي بل پیر جنوب نه واپس وږي کنه دې دوړو ته اعتدالین وي دې ته څه ویل کیږي اعتدالین پوه شئ د جنوب نه چې دې واپس وږي او 21 مارچ لره ورسي دې ته اعتدال ربیعي وي دې ته څه وي اعتدال ربیعي او زمونږ باندې چې جون جولای تېره شي د خیره ټیک شو او دې په 21 دغه جولای اگست ستمبر باندې خط استوا له ورسي معدل النهار له نو دې ته بیا هغه اعتدال خریفي وایي دې ته اعتدال خریفي وایي نو د جنوب د طرفه چې راشي خط استوا له نو اعتدال ربیعي او د شمال نه چې لاړ شي خط استوا له نو دې ته اعتدال خریفي هغې ته دغه وي اعتدال ربیعي او دې ته خریفي په دې باندې پوه شو اوس راشه پیدا सूरज का जितना मेल होता है सूरज की शुआएं ज़मीन के इसी आरज़ البلد पर عموداً पड़ती है نن پچې جنوبي باندې دی نو لاندې پچې عرض البلد جنوب طرف ته د شواګانې سوي بالکل دا عموداً پرېوتې دي په موږ هم پرېوتې او په موږ داسې لږ کراس ځکه دلته داسې وو او موږ دلته یو که نه نو په موږ باندې هغه شواګانې څه وي هغه کراس وي او په هغې باندې بلکل برابر پوهېږي پې हाँ मसलन 21 जून को मेल शम्स 23.4 दर्जा शिमाली होने का मतलब यह है कि सूरज की शुआएं ज़मीन पर 23.4 दर्जा अर्ज़ुल बलद पर बसने वालों पर उमूदन पड़ी मखामख पदे सर पदे ककरई मेरे पास शुआ लगी पूछे हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उमूदन पढ़ने का वक़्त हर शहर के आइन निस्फ़ुल नहार का वक़्त होगा पसार के भाई पसार न लगी माजीगर के ना बल टाइम की ना सिर्फ निस्फ़ नहार पर टाइम की तो जो पसार लगी पद्दा के इलाके के वो सोरे नहीं हाँ दे इशी जिन्हें कम शे वलाड़ी दावे सोरे बने उसको चत नलान दे वलाड़ हुए वही सोरे कुछ कोलाव मैदान की वलाड़ हुए
نو د لخته مخته ځوړنده څه شی ونه د هغې سوری به هغه دی. مثلا مکہ مکرمہ کا عرض البلد 21.422 یعنی تقریباً 21.4 ہے اور سورج کا میل 27 مئی اور 16 جولائی کو 21.4 ہے. لہٰذا جب مکہ مکرمہ میں نصف النہار کا وقت ہوگا اس وقت سورج مکہ مکرمہ کے عین اوپر سمت الراس پر ہوگا اور مکہ مکرمہ پر عموداً ذو افشانی کر رہا ہوگا. کعبې د پاسه به نور ولاړي خپلې رڼاګانې به پرې خوروي. پوهېږي پې که نه. پیدا میل جس طرح سورج کا ہوتا ہے اسی طرح چاند اور ستاروں کا بھی. مدینہ منورہ بیا د دې نه بهر ده 23.4 نه بهر ده. نو هلته مدینه منوره کې هغه یو شاعر په یو شعر کې وایي چې داسې هغه مفهوم یې داسې دی چې وایي د نور ته هم پته ده چې د محبوب سر له راتګ ښه نه دی تکلیف به ورته ورسېږي نو سر له یې نه راځي په سیټ سیټ داسې تېرېږي. حضور صلی الله علیه وسلم پر روضې د پاسه داسې بالکل نور سر له نه راځي له پاسه پې نه ودرېږي بلکې داسې پسې چې لاندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی نو مناسب نه چې د هغه د پاسه دی هم داسې بلکې په سیټ سیټ تېرېږي. غالبا د مدینې منورې څه 24 دی که داسې عرض البلد راځي پوه شوې 24-25 په دغه کې راځي. हाँ पैदा मेल जिस तरह सूरज का होता है इसी तरह चांद और सितारों का भी होता है. सूरज और चांद का मेल तो रोज़ाना बदलता है लेकिन सितारों का मेल दायमी होता है कभी नहीं बदलता. दागी मेल न बदली कोई दागी हम बदली खुदा چې مونږ ته وایي نه بندېږي دا په ظاهر نظر سره زمونږ او د ستورو په منځ کې دومره های ډېره زیاته فاصله ده که نه چې که هلته څوک حرکت هغه ستوری چې حرکت وکړي نو دلته احساس یې نه کېږي چې دی وخوځېد. لکه دې ځای کې دغه ځای کې دی قدم والي نو ماته پته لګي چې دې ځای نه دې ځای نه شو که نه او که دی وخېږي د دې غره په دې سر یو قدم والي نو موږ ته څه پته لګي خو چې په کوم ځای دی باقي ځای راته ښکاري که نه ځکه چې فاصله په منځ کې ډېره ده د دې قدم پکې پته لګي نه پوه شوې که نشانه دې بیا اغوستی ده په ټوپک موپک په تماشه هم به لګي بیا به هم لګېږي یو قدم والي پوه شوې خو که دلته یو قدم والي نو بیا پته نه لګي که نه هغه هم کړی دی حرکت خو لیکن ظاهره کې مونږ ته پته لګي نه ځکه چې فاصله ده زمونږ د ستورو په منځ کې ډېره زیاته فاصله ده. نور او ځمکې او دې منځ کې خو دومره نه ده نور او د ځمکې منځ کې 15 کروړه اوسطن راځي اوس 8 منټه فاصله ده ټیک شوله د رڼا په رفتار چې کې نو د رڼا په رفتار زمونږ د نور 8 منټه او زمونږ او د ستورو په منځ کې په سونو کلونه پوه شوې پې نو د هغې د حرکت مونږ ته څه احساس نه کېږي نو ځکه وایي چې د ستورو میل هم وي خو لیکن وایي د ستورو میل نه وي ټیک ده هغه په یو ځای باندې دایمي ولاړ وي په یو ځای حقیقتا نه وي ولاړ خو په ظاهر نظر سره په یو ځای ولاړ وي. دا کوم چې سړي ته چې په منډه ښکاري دا اکثر مصنوعي سیارې وي دا سیټلایټ چې کوم خیجه ولیدا نه وي ټیک ده او کوم ستوري چې دا په ځای باندې نور دا عقیده به ساتي ښه کلکه چې دا حرکت کوي کل فی فلکی یسبحون ټیک شوله خو دومره زیاته لرې دي چې مونږ ته احساس نه کېږي پوه شوې چلو بس. پیدا معتدل علاقوں میں پورے دن کے لیے اور ہر جگہ کے لیے تقریباً ایک ہی میل لیا جاتا ہے لیکن غیر معتدل علاقوں کے لیے ہر نماز کے لیے الگ الگ میل لیا جاتا ہے. اوس راشه دا خبره مونږ چې اوقات د مانځر وباسو نو په هغې کې چې زمونږ څنګه طول البلد پکار دی او عرض البلد ضروري دی راله داسې میل شمس به روزانه په بنیاد باندې په هر وخت کې به میل شمس لازمي دا هم په قاعده کې لګي. اوس دنیا زمونږ سره هغه 15 منطقي دي څو منطقي دي
یو منطقه حاره وه، دوه معتدلې وې او دوه باردې وې. نو که ته په منطقه حاره کې پاتې کېږي یا په دواړو منطقو معتدلو کې په یو کې پاتې کېږي، نو د نور نه میل چې دی دا سیکڼ په سیکڼ بدلیږي، خو د ټولې ورځې دپاره ته یو میل اخیستی شي. لکه ته ووایې چې یاره پیکس د غرمې په ټایم کې د نور کم میل دی که نه، نو د 24 ګنټو دپاره به زه دقه واخلم. پوه شوې بې؟ یا ماسپښین ورځې په 24 ګنټې کې چې ته کمې ګنټې هغه میل راخلې قره واله او د ټولې ورځې اوقات صلات پرې وباسه په یو میل باندې. اوس د سبانۍ ورځې دپاره جدا بیا واله او بیا په هغې د هغې ورځې ټول اوقات را وباسه، بیا د بلې ورځې دپاره جدا واله، بیا بیا د هغې ورځې اوقات را وباسه. پوه شوې بې؟ په معتدله علاقو کې یا په منطقه حاره کې یا منطقه معتدله کې که شمالي ده او که جنوبي ده، د 24 ګنټو لپاره یو میل واخله. ټیک ده؟ او دا که منطقي باردي چې دي دا منجمدې یا د باردي، په دې نه د نور فاصله د معتدلې او د حرې په نسبت ډېره ده، ځکه ډېر په سیډ باندې دي که نه، په دې ځای کې هغه چکر لګي او دا علاقه ده. نو هلته که ته پاتې کېږي، لکه ته په ناروې کې، په ډنمارک کې، په دغې ملکونو کې انټارکټیکا وغیره ته تللی چېرته او هلته پاتې کېږي، دا نه دی پکې ګټۍ منګټۍ ولګول او کور دې پکې جوړ کړو، هلته بیا ځان له اوقات الصلات نقشه جوړې. نو هلته به ته د هر وقت دپاره جدا جدا میل هلې. پوه شوې بې؟ ځکه هلته هغه د نور سره هغه فاصله ډیره ده، نو پوره تا ته احساس د نور دومره نه کېږي چې د حرکت وکړو، خو لیکن ښه ډېرې کړي، لکه روغ میل به هغه توی کړی د یو ټایم نه د بل ټایمه پورې، تا ته به احساس نه کېږي ځکه لرې دی درنه که نه، خو نور لارې ډېره والي، نو ډېره یې والې د اوس هغه دغه وکړه، دا میل د هر وخت دپاره جدا واخله. پوه شوې به؟ بس دا یو قاعده به په ذهن کې کېږو. که په منطقه حره او معتدلو کې موږ اوقات الصلات رایستل، نو د نور میل به د یوې ورځې لپاره یو کافي دی، یو والو هغه هم څه دی؟ کافي دی. او که په منطقه بارده کې پاتې کېدو، په دې کې یا به دې کې، شمالي کې یا به جنوبي کې، نو بیا به د هر وخت دپاره جدا جدا میل د نور اخلو. وشوله؟ بس یو بل شی دی تمام میل، تمام المیل، تمام میل شمس کو ڈکلینیشن ورته وي. 90 میں سے میل شمس تفریق کرنے کے بعد جو زاویہ بچے اسے نن منفی اشاریہ منفی 6 دے گا نا، دا 90 نے منفی کا، ٹھیک نا، منفی 6 90 منفی 6 دیشی 90 منفی دیشی دے گا نا، منفی نے منفی سره ختم شو، نو 90 منفی سره ولګي جمع دي جوړ شي، نو 96 وشولا. نو گویا کې نن تمام میل د نور 96 دی، تمام میل د نور څه دی؟ که بالفرض دا زموږ شمال طرف ته راغلی وی، نو بیا به 6 و صرف که نه، بیا خو منفي 6 نه و که نه، نو بیا د 90 نه منفي کا، نو تمام میل به په هغه ورځ څه و؟ 84 او ځکه دلته خو منفي کې، دلته به دې منفي کې، خو د 90 نه به منفي کې منفي 6. پوه شوې پې؟ نو د 90 نه چې منفي کې منفي 6 نو هغه سره جمع شي. دا خدای پاک قدرت دی داسې چې منفي د منفي باندې ورګزاره شي نو جمع دې نه جوړه شي. ٹھیک ده؟ منفي چې د ضرب وخي د جمع سره، نو دې په جواب کې راځي منفي، او منفي چې ضرب وخي د منفي سره، دې په جواب کې راځي جمع، او جمع چې ضرب وخي د جمع سره، نو بیا په جواب کې جمع راځي، منفي نه جمع راځي. پوه شوې؟ چې جمع سره منفي شي
جمع ضرب منفی دا یو دی کنه دینم منفی راځي ٹھیک ده په جمع او په منفی کې اشرف جمع ده او ارذل ده او نتیجه تابع د اخص ارذل وي پوه شوې نتیجه به تابع ده د دې منفي یو سړی دی هغه په منډه منډه تللی شي او بل سړی کمزوری دی په کلاره کلاره روان دی نو دې ته به داسې نه وایي چې دی کمزوري دی چې شابه که مرې که چوي خو تیز شه بلکې هغه تیز به ونه کمزوری کېږي د نتیجه تابع وي د اخص ارذل د قیاس کې چې کوم نتایج روباسي که نه په هغه شکلونو کې هغه مختلف احتمالات 14 احتمالات دي پکې بیا شکل اول کې بیا د نتیجه راوځي نو موجبه کلیه د سالبي جزئیه سره راشي نو په سالبه او په موجبه کې ارذل چې ده نو دا سالبه نو نتیجه به سالبه راوځي په کلیه په جزئیه کې اخص څوک ده جزئیه ده کلیه خو عامه ده جزئیه به راوځي د موجبه کلیه صغرا او کبرا سالبه جزئیه نو نتیجه به سالبه جزئیه راوځي پوه شوې نو منفي چې د جمع سره ضرب وکړي نو منفي ترې راځي منفي چې د منفي سره جو یو بلې مات کو سم جمع دې نه جوړه شو ٹھیک شو نه جمع چې د جمع سره نو بس دی دور زیات یو بل دسه نو یاره بس یو به راوالو پوه شوې چلو بچا بلو تمام میل نقش ہو گا نا بل بعض دیگر تمام میل سورج سے قطب شمالی تک کے فاصلے کو کہتے ہیں